د ګیلمنې په مرګ باندې چې کم خلک د خوشحالۍ اظهار کوي دا ویډیو د هغوی دپاره ده. هغوی د زما دا ویډیو غور سره واوري. په دې معاشره کې امکانات نشته دی، اپرچونیټیز نشته دی د صحیح لارې چې هغې باندې ځوانان او ځوانانې چې دي نو هغوی خپل مستقبل جوړ کړي او دا ژوند په اسانۍ سره تیر کړي شي. یعنی دا دونه یو د جمود ښکار معاشره ده چې دلته مونږ ګورو ښکلې ښکلې ځوانان پوزیشن هولډرز خودکشیانې کوي، هغې په خپله باندې خپل ځانونه مړه کوي. ګولډ میډلیسټ هغوی ځانونه مړه کړي دي. نو چې اوس په دې موقع باندې دا مونږ به دا پهلو وګورو د ګیلمنې، د آوټلوفرې، د سایکو، د هغوی د ژوند هغه بیکګراونډ ته به لږ لاړ شو او به ګورو چې د دوی خپل هغه معاشي حیثیت څه و، سماجي حیثیت یې څه و، دوی څه قسم حالاتو نه تېرېدل، ولې دوی دې لارې ته راتګ باندې مجبوره شو. نو زه خو خپله باندې دا ګڼمه چې هغه خلک چې څوک اوس د ګیلمنې په مرګ باندې د خوشحالۍ اظهار کوي، دوی دا ګڼي چې دا یو ډېره بده ښځه وه، دې په معاشره کې چې کوم دی نو برایي خوروله. ټیک د دغه خبرې زه د دې خبرې سپورټ نه کوم، دا دې بد کار کولو، خو د دې هغه بیکګراونډ کې لږ کتو ضرورت دی. مونږ خلک خو بیکګراونډ نه ګورو، مونږ خو کهاني مونږ هغه پوره تصویر نه ګورو چې یو کس دی هغه یو کار ته راوتی دی نو دا ولې راوتی دی. اوس ګیلمنه ولې مجبوره شوه چې دې میدان ته راووتله؟ هغه غریبه کورنۍ به وه، د هغې به بله لاره نه وه، د مجبورۍ نه به چې دی نو په دې لاره باندې چې دی را روانه شوې وه. اوس په صحیح طریقې سره د دې چا مدد نه کولو، هم په غلطه لاره باندې، او دا عمدې خلکو سپورټ کړې وه، دونې اسمان ته خیجولې وه. او دا کم خلکو چې څوک نه غواړي چې د هغوی خور، مور او لور چې دی نو په دې لاره باندې روانه شي، او دلته یې دوی ته چې دی نو بس ډورې ورکولو ورته الوزولی ده. نو ډېره کمپلیکس، ډېره پیچیده معاشره ده زمونږه، ډېره نابالغه معاشره ده، ډېره ناپوهه او ډېره جاهله معاشره ده. دلته څوک وږي مړولی نشي او موړ ته کتی نشي. او زمونږ د خلکو چې هغه کومه خواله دی، هغه کومه نیکي ده، نو هغه هم نیمګړې ده. اوس که چېرې څوک د دې ګیلمنې د کیسې د دې د ژوند په ګهرایۍ کې لاړ شي او لږ تحقیق وکړي او وګوري، هغه وجوهات وګوري چې دا ولې مجبوره شوه، نو بیا به هېڅوک هم د دې په دې کارونو باندې نه دې باندې ګوته نیولې دی ته، او نه به څوک د دې په مرګ باندې خوشحالېده. افسوس خبره دا ده چې زمونږ معاشره چې ده که نه ډېره ناپوهه معاشره ده، چې کله څوک په یو تکلیف کې وي، مصیبت کې وي، نو د هغه څوک مدد نه کوي. خبرو کولو حالت، زه خو دا ګڼم چې تاسو دې جیل ته لاړ شئ او په دې جیل کې چې دا څونه خلک قید دي، په دې کې به درته اکثریت چې کوم دی نو غریبان میلاو شي، مجبوره به درته میلاو شي. هغوی به د مجبورۍ د لاسه چې کوم دی نو څه چرس پوډر به وړي وي، د مجبورۍ د لاسه به چې دی نو داسې څه غلط کار به ترې شوي وي. که د هغې په بیکګراونډ کې وګورئ نو هغې کې به ډېر د انتها درجې غریبي به وي، تکلیف به وي، خو دا خبرې څوک نه ګوري. نو زه هغه خلکو ته خواست کومه چې لږ صرف د ګیلمنې د ژوند دا کیسه نه، دا خو ډېره بدنصیبه وه او دا ښکارېدل هم دغه رنګې چې د دې هغه زمونږ په دې معاشره کې څوک سبق هم نه لیکه نه، حالاتو کې دونه خلکو د حالاتو بدلدل کې نښتې وي چې هغوی باندې نصیحت کار نه کوي. وی هر چاته چې کوم دی نو د یوې حادثې ضرورت وي. د دې نه مخکې د آوټلوفرې واقعه وشوه، هغې باندې ما یو ویډیو کړې وه، او ما ته همداسې لګېدل چې دې نه پس اوس د ګیلمنې نمبر دی، دې سره به هم دا او دا دقسې کېږي. زه دې وخت کې دغه بچیانو ته د دې خبرې خواست کوم، د دې خبرې نصیحت کوم
چې که تاسو په مشکلاتو کې معاشي تاسو هر قسم تکلیف وي دې میدان ته مه روځئ. دا ښکاره مرګ دی. وقتي طور باندې خو به دوی ته څه پیسه ټکه لږ میلاو شي خو د دې انجام چې دی نو همدغه انجام یې دی. نو چې کوم بچیان او کوم بچي خپل ځان کنټرول کولی شي صبر کولی شي نو هغې به ډېره فایده کې پاتې شي. او که نه څوک صبر نشي کنټرول نشي او دغه رنګې د ټیک ټاک د میدان ته د سوشل میډیا د میدان ته روځي نو هغې دې په دې خبره باندې سوچ وکړي او دا د دې خبرې د یقین وکړي چې د دې انجام تباهي ده. همدغه رنګې د دې ګیلمنې ده ژوند په رنګې. نو زه په دې موقع باندې همدغه خواست کوم خلکو ته خپلو پښتنو ته خصوصا چې دې نه مخکې چې تاسو په ګیلمنه باندې داسې د اعتراض او داسې د خوشحالۍ اظهار کوئ د دې په دې مرګ باندې د دردناک مرګ باندې نو لږ غونتې د دې د ژوند هغه شاته کهاني وګورئ. که چېرې تاسو د دې بیکګراونډ هغه کهاني وکتله نو تاسو به هېڅ چېرې دې ته د دې په مرګ باندې به خوشحاله نه شئ. تاسو به پرې خفه شئ چې دا بدنصیبه وه دې سره لاره نه وه جایز لاره نه ورسره نه وه روغه لاره نه وه. د دې به خوا او شا په رشته دارانو کې عزیزانو کې داسې څوک وونه چې دې ته صحیح لاره سمه کړې وي او په دې په حق او په جایزه لاره باندې چې دی نو دې ژوند تېرولی شي په خپلې طریقې سره عزت سره. خو دلته خو نشته د صحیح لارې. څنګه چې ما عرض وکړو چې دلته خو ګولډ میډلیسټ خودکشیانې کوي په دې ملک کې نو ګیلمنه هم قصورواره نه ده چې دې سم کړي دي دا قصورواره نه ده. دا د مجبورۍ په وجه باندې راوتې د دې میدان ته او مونږ به اوس دې وخت کې د هغې د مغفرت دپاره دعا کوو. او دا څوک هم چې بېوسه دي دغسې د بېوسۍ په وجه باندې دغسې دې میدان ته راټوپ کړي دې میدان ته راشي او هغوی بیا دغه رنګې خطراتو سره مخ شي. الله دې زمونږ د نسل زمونږ د بچو زمونږ د ځوانانو زمونږ د پیغلو حفاظت وکړي. او د دې سوشل میډیا چې دا کم تباهي اوس هغه کړې ده یو ځلې به بیا زه د دې خبرې خواست کوم د ځوانانو ته د لوڼو ته چې مهرباني وکړئ خیر دی که تاسو څه د تکلیف نه تېرېږئ د مشکلاتو نه تېرېږئ هغه صبر سره تېر کړئ خو دې خطراتو ته خپل ځان مه حواله کوئ. نو اوس دې سره زه اجازت غواړم د الله په امان.